نو د هجرت کولو په صورت کې عام طور سفر سره مخامختیا کیږي. سفر کول راځي. دې آیت مبارکه کې د سفرانه مونځ تذکره کوي. یو بل ربط دا بیان شوی دی. مخکې آیت کې وفرمایل که تاسو د هجرت لپاره وځئ او تاسو په خپل هجرت کې کامیاب نشوئ، دارالاسلام مدینې ته ونه رسیدئ، د هغې نه مخکې په لاره کې تاسو وفات شوئ، نو په دغه نیم هجرت به تاسو ته پوره د هجرت ثواب میلاویږي. دې آیت کې فرمایي چیرې د سفر په دوران کې تاسو نیم مونځ وکئ، نو په دغه نیم مونځ به تاسو ته د پوره مونځ ثواب میلاویږي. نو فرمایي وَإِذَا او هر کله ضربتم فی الارض چې تاسو سفر کوئ په ځمکه کې. ضربتم لفظ چې دی دا د سفر د پاره استعمالیږي او په خپل علاقه کې دننه ګرځیدل را ګرځیدل، دې ته ضرب نه ویل کېږي. دې د وجې نه فقهاو په دې کې اتفاق دی چې کم سفر وي نو په سفر کې به سفرانه مونځ کولی کېږي. په علاقه کې دننه یو سړی په خپل محلې نه ووتو، علاقې نه ووتو او د علاقې په حدودو کې دی دننه دی، نو دغه کس په سفرانه مونځ نه کوي. لکه څنګه چې ځینې خلک بټخیلې او درګۍ ته ځي او سفرانه مونځ کوي، نو دې باندې د اطلاق نه صحیح کېږي. د سفر اطلاق د امام ابو حنیفه په نزد باندې د اوښ د 3 ورځو اوښ چې په 3 ورځو کې څومره لار وهي، چې دا د انسان او د اوښ رفتار یو شانتې دی،